د آیس کریمو د وجې ملګرو د دې ماشوم زندګي لاړه. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې د اوړي سیزن شروع شو، ګرمي ده، بیا په لارو کوڅو کې دغه آیس کریم میلاویږي، خو دې کې داسې ډېرې بکټریاوې شته دي، ټولې بکټریاوې نه یادو، هسې نه چې په موږ باندې څوک FIR ونه کړي. نو ټولې بکټریاوې نه یادو، خو په دې کې بعضې داسې بکټریاوې شته دي چې د هغوی هغه کوم ملایي وي نو هغه د خوراک نه وي. بیا دغه بکټریاوو ته چې ورشي ملګرو دا بعضې چې پکې کمې دي نو یو غټ غوندې تالاب یې جوړ کړی، یو غټه ټینکۍ وي، د هغه ټینکۍ نه اوبه راخلي او د هغې نه ملایان جوړوي. نو بیا په دغه اوبو کې ملګرو توبه استغفار چندخان ومي، چرمخکۍ ومي، د دنیا مرداریانې په دغه ټینکۍ کې. نو دا سوچ نه کوي چېرې دا خو زهر دي، زه د دې نه ملیان جوړوم او بیا یې خرڅوم، د خپلو بچو هغه رزق پې ګټم، خو د بل بچي ژوند تباه کوم. نو دغه چې کوم ماشومان دي هغوی چې کله هم تاسو وګورئ ملګرو یا ایزه شي یا د هغه صحت خراب شي نو د هغې شاته که راز وګورئ نو داسې څه به یې خوړلي چې هغه د خوراک نه وي. نو کوشش کوئ چې ماشومانو ته هدایات ورکوئ چېرې داسې قسم خوراک مه کوه چې هغه ستا په ژوند باندې غلط اثر پرې باسي. نو دغه وړوکی ګلالی ماشوم ملګرو د ملۍ د خوراک د وجې وفات شو. هغه بکټریانو والا ته هم ویم چې کوم بوګس کار کوي نو هغوی ته دا وایم چې ګوره د ماشومانو د زندګۍ سره لوبې مه کوئ چې یو ښه کار نشئ کولی نو غلط کار پیسې ګټل یوازې د ژوند مقصد نه دی چې ته دې پیسې وګټې. ستا ژوند دا دی چې ته نورو ته خیر ورسې، شر ورته ونه رسې. خو دا یو خبر د ځان سره نوټ کوي ملګرو چې څوک هم غلط کار کوي نو هغه ته په خپل هم پته لګي چېرې ما نن یو غلط کار وکړو هغه پیسې ما کور ته ویوړې نو چې کله ما کور ته ویوړې نو زما د ماشومانو بچو نه الله پاک هغه چې کومې پیسې ما وړې وي نو هغه زما د ماشومانو بچو په ژوند باندې ولګېدي، په هغه باندې هم تکلیف راغلی و. نو دا یو سیستم دی، یو سلسله ده. ځکه ستا سوچ چې کله ټیک وي نو بیا به تا له الله جل شانه خیر درکوي، چې کله ستا سوچ غلط وي نو الله جل شانه به ستا نه هغه به داسې طریقه باندې وباسي چې تا ته به پته هم لګي چېرې نن ورځ کې ما دا غلط کار کړی او هغه الله پاک زما نه ماښام ویستل. خو افسوس دا دی چې په دې باندې موږ پوهېږو نه. نو خپلو ماشومانو ته ډېر زیات خیال کوئ، ماشومانو ته هدایت کوئ چېرې غلط څیزونه مه خورئ. ملیان دي په لارو کوڅو کې خرڅېږي، تاسو ته خو پته نشته چېرې دغه ملایي څنګه طریقې سره جوړېږي یا په کومه فکټرۍ کې جوړ شوی دی. خو ستا بچی وخوري نو هغه ته بیا خدای مکه داسې نقصان رسي. نو د دوو ملیانو دا تصویران وګورئ، په دې یو کې چې کوم دی نو په دې کې د چندخ دا خپه راوتې ده توبه استغفار، او د بل ملایي چې کوم دی نو دې وګورئ په باقاعده چرمخکۍ بچی ورپکې بند دی. نو مه کوئ د پردو زندګو سره لوبې. فکټریانو والا ته هم ویم چې کوم بوګس کار کوي نو هغوی ته هم ویم چې د ماشومانو ژوند مه تباه کوئ. او تاسو هم دا ویډیو به طور اسلام مخکې شیر کوئ چې خپلو بچو ته هر سړی هدایت شروع کړي چې خراب خوراک نه کوي. نو دا چې کوم اویرنس دی، کوم ښه پیغامونه دي نو موږ به ستاسو سره شریک کوو، خو کوشش کوئ چې دا پیغام مخکې شیر کوئ چې مسلمانانو ته دې پیدا رسي. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. خیر کې وواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي او مسلمان دې وي. د لوی الله امان.